چیمپئن ټرافي 2025 انډیا وګټله خو دا تصویر تاسو له پسکرین باندې ښکاري. دې تصویر نه تاسو له اندازه کیږي چې د چیمپئن ټرافي زیاته فایده چاله وه. د چیمپئن ټرافي هوسټینګ خو پاکستان سره خو زیاته فایده ته انډیا واغشته. داسې لګېده چې دا هوسټینګ انډیا سره دی ځکه انډیا خپل د چیمپئن ټرافي ټول میچز په یو وکټ باندې وکړل، په یو ګراوند باندې وکړل، په یو پیچ باندې وکړل چې داسې شوه چې د هغوی دپاره دا پیچ داسې شو چې لکه خپل هوم ګراوند شو. بل د دوبۍ په سټیډیم کې د انډیا سپورټر هم ډیر زیاتو. نو لکه داسې لګېده چې دا چیمپئن ټرافي ټوله د انډیا ده. انډیا را دې هوسټینګ کوي او ہوم ایډوانټیج چې کوم دی ټول انډیا ته حاصلو. دې تصویر کې تاسو له ښکاري په چیمپئن ټرافي کې نیوزیلینډ ومنی چې 7048 کیلومیټر دی ټریولینګ کړی دی، کله یو ګراوند له کله بل ګراوند له. ساوث افریقا ورپسې 3286 کیلومیټر ټریولینګ کړی دی. پاکستان د دې هوسټینګ دی چې پاکستان پکې 3133 کیلومیټر ټریولینګ کړی، کله دوبۍ له کله پاکستان ته انډیا میچز دپاره. ښه آسټرالیا پکې 2509 کیلومیټر ټریولینګ کړی دی، 1953 کیلومیټر پکې بنگلادیش کړی دی، 1020 پکې افغانستان کړی دی، 1020 پکې انګلینډ هم کړی دی او 0 کیلومیټر ټریولینګ پکې انډیا ټیم کړی دی. ځکه انډیا بس د کور نه دغه ہوم ګراوند له تللی دی دوبۍ سټیډیم له او بس هلته دیره شوی دی. ټول میچز یې هم په دغه ګراوند باندې وکړل ځکه خو د لمه وي چې د دې چیمپئن ټرافي ہوم ایڈوانټیج فائدہ ټوله نه زیاته انډیا اوچته کا. هوسټینګ پاکستان سره خو فائدہ ټوله انډیا ردی چیمپئن ټرافي نه اوچته کا.